السلام علیکم. نن زمونږ د یوټیوب د سیریز یو نوی ویډیو ده او اوس مونږ یو وړوکی شانته کې سیګمنټ سٹارټ کو. په دې سیګمنټ کې مونږ داسې کوو چې کوم ایکسپرټ دي د آی ټي په فیلډ کې یا نورو داسې فیلډونو کې او تاسو غواړئ چې هغوی نه ایکسپرټیز واخلئ یا هغوی نه څه زده کوئ، مونږ به انشاءالله هغه کسان راغواړو دې اپیسوډ کې. نن مونږ سره ډومبنی ګیسټ چې کوم دی بابر دی، دی به د ایتیکل هیکینګ باره کې خبرې اترې کوي. نو راځئ چې سټارټ کو. السلام علیکم. بابر څنګه حال دی؟ طبیعت دې ښه دی؟ اواز درځي؟ وعلیکم السلام. جی ښه، زه به لږ شانته کې دې سایډ ته م تاسو ته وایم دا چې زه به لږ شانته کې دې سایډ ته م ګورم ځکه چې رایټ سایډ ته ما سره سکرین لګېدلی کوم باندې چې ریکارډینګ کېږي. صحیح ده که نه؟ ښه، زه به تاسو لږ شانته کې انټرو درکړم. بابر چې کوم دی د پېښور اوسېدونکی دی او پروفیشن نه ایتیکل هیکر دی. ایتیکل هیکر څه بلاوي څه حساب کتاب کوي، کوم قسم چیزونه هیک کوي، فیسبوک هیک کوي، ګوګل هیک کوي، واشنګ ماشین هیک کوي، د کوترې ماشین هیک کوي اینډ سو آن. دا خبره اترې به انشاءالله موږ نن په دې کې ډسکس کوو. ستاسو څه کوېسچنې وي کومې چې ما نوټ کړې وي د انسټاګرام نه، د فیسبوک نه او د یوټیوب نه، زه به هغه هم ترې کومه. بابره سټارټ کې خو داسې چل وکړه چې لږ خپل انټروډکشن راته وکړه تعلیم والیم حوالې سره او دې فیلډ ته څنګه راغې. زما نوم بابر اخونزاده دی او زه د پېښور اوسېدونکی یم. ډېره مهرباني مقصد بھائی د دې دا شان د زبردست انیشیټیو اخیستو. دې ته به دې کې به یوت ته کافي انسایډ انفارمیشن میلاو شي چې یاره خلک څه کوي او ریل ټایم امپیکټ څه دی او د سیزونو تر راتګ به څنګه وي. نو دا به ډېر زبردست انیشیټیو انشاءالله زه به هم پرسنلی فالو کوم. دا ډېره مهرباني. زه یو کمپني چلوم د سیکیورټي وال په نامه چې کوم کې مونږ سایبر سیکیورټي ریلیټډ سروسز پرووایډ کوو او هغې کې کنسلټنسي دي، سلوشنز دي، پروډکټس دي مونږ سره چې هغه مونږ کلاینټ سایډ باندې امپلیمنټ کوو او کلاینټس مونږ د سایبر سیکیورټي او د سایبر اټیکس نه بچ کوو او د سایبر سیکیورټي کمپلاینس پې افیکټ کوو چې هغې ان فیوچر یا ودن د کرنٹ سچویشن چې اوس سایبر اټیکس ډېر شوي دي، ټیکنالوژي ډېره زیاته شوې ده، د هیکرز دې سایډ ته ډېر زیات دغه جوړ شوی دی چې مونږ ډاټا راوچته کوو، ډاټا هیک کوو، سسټمز هیک کوو. نو مونږ نن سبا زیاتره فوکس زما اټسل زما د کمپني پروګرس دا دی چې مونږ فوکس کوو چې مونږ انټرپرایزز کمپنیز سیکیور کړو د سایبر اټیکس نه. زما شروعات داسې شوی چې ما سکول کې به ما 7 کلاس کې مې ما لرنینګ شروع کړی و د سایبر سیکیورټي. نو ما ته یو ګروپ کې فیسبوک کې یو لینک میلاو شوی چې هغه چا هیک کړی و، هغې باندې پاکستان انتم شاته غږېدو، هغه ویب سایټ د انډیا. نو زه لږ فیسینیټینګ شو هغه ټایم ماله چې یاره یو انډین ویب سایټ باندې یو انتم پاکستان څنګه لګېدی، لکه دا خو ما دومره زما کنسپټ و چې یو ویب سایټ ټیک اوور شوی دی یا د دې اکسس چې اخیستی دی دا شان دي کمپلیکیشن راغلی دی. خو دا پروسس سی دې ته څه وایي دا زما ذهن کې بالکل کلیر نو. نو دې شیز له شانه فیسینیټ کوم ات دیٹ ټایم هو یوټیوب او دا بکس وغیرہ ای بکس او دا شیزونه بالکل نو او داسې هغه مایند سیټ هم دومره ایډوانس نو چې موږ په دې شیزونه باندې پوهېدی. نو سٹارٹ بای سٹارٹ ما یوټیوب باندې سٹارټ کو. نو فیک میتھډز هم ملاوېده. ما تو سم یو سافټویر به خلکو ډسکرپشن کې شیر کړی چې دا ډاونلوډ کړئ، دې کې لینک واچوئ او چې لینک څنګه سایټ تاسو واچوئ سایټ به هیک شي. او هغه بیا ما ته وروسته بیا پته ولګېده چې لږ شانې مې چور شوم دې فیلډ کې. نو هغه مالویرز و، ریټس و، دا شیزونه به لکه انټسل مونږ ویکټم جوړ شي د هیکرز. ځکه هغې ته پته و یار چې هیکرز هم نن سبا نیو هیکرز چې کوم لرنینګ کوي نو هغې هم زموږ ویډیو به ګوري. نو کنټینټ دونه نو نو بیا هم مونږ لرنینګ وکړو. نو 7 to 9 کلاس ما کافي لرنینګ وکړو. نو 9 کلاس نه ما امپلیمنټیشن شروع کړو چې ما لرنینګ کړو. نو الحمدلله ټل 10 کلاس زه اکنالج شوم آلموسټ فرام 100+ کمپنیز چې کوم په زیاتر په سیلیکون ویلی کې په یو اس کې بیس دي. هغې کې اډوب دی، ای بی دی، اپل دی، نوکیا، مایکروسافټ، ریډ هیټ، اوریکل، بې شماره کمپنیان دي 100. دې سره مونږ کار وکړو. د دې یو سروس دی هغې ته وایي رپورټ ډسکلوزر. رپورټ ډسکلوزر کې دا چې تاسو کوم شیزونه فایند کړئ د ای پروډکټس کې او هغه تاسو کمپنۍ ته رپورټ کوئ. نو په ریوارډ کې تاسو له هغې له اپریسیشن کې تاسو له پیسې درکوي، سواګز درکوي، یا هغه کمپنۍ چې کوم پروډکټ جوړوي یا تاسو له فری اف کاسټ درکوي. نو دا شان دی ایٹ د when I was in 10th class, no 10th class پورې almost 100+ کمپنۍ سره ما کار کړو. نو دا ان اټ سیلف مال ډېر زیات انکریجمنٹ و چې یاره زما به هغې هال اف فیم کې د ویب سایټ په هال اف فیم کې به زما نامه وه، زما به پوره نوم لیکلی شوی، زما یو آر ایل ته به زما فیسبوک والته لینک و. نو یو کس چې کوم د چا ایج 12-13 سال وي، 14 سال وي،
10th کلاس کې سکول کې دا ارد ګرد داسې خلک ني او هغه د اډوب د ای بی د اپل د نوکیا د ریډ هات د فیسبوک په پیجز کې نوم لیست کیږي نو دا ان اټسلف مالا سره لک انکریجمنٹ ات دیٹ مومنت بالکل پیسې هم راتلې نو نورم انکریجمنٹ نو سکول ټایم پورې ما انډیویډوال خپل کار وکړو کالج سایت ته راتلم نو لک بزنس سایت ته هم راغم ما ویل چې راسي یو نیډ دی داسې زموږ په پاکستان کې پېښور کې کې بي کې داسې یو انوایرنمنت نشته چې هغه یوت یا شیز پرووایډ کړلی شي یا ایونټس وشي د دې باره کې دا څنګه زم چې انسټیټیوټس نو کانټینټ نو دا شیزونه لکه کم نو سکول کالج ټایم کې ما فرست ایئر کې ما خپل سٹارټ اپ جوړ کړ چې اوس کم سکیورټي وال کمپنی ده نو هغه ما بنیاد کې خو په یوازې هر څه ما په شروع کې یوازې کول نو هغه مې بیا شروع کړ سکیورټي وال ځکه ما چې انډیویډوالي زه دونه افیکټیو یم یا افیکټیو امپیکټ دونه امپیکټ جوړول شم په انټرپرایزز او کمپنیز باندې یا د مارکیټ او د انډستری کې نو وای ناٹ ایز ا کمپنی زه ینګ کسان پیدا کم او ینګ کسان کنټریبیوټ کی د مارکیټ ته نو الحمدلله بیا فرست ایئر کې ما د خپل کمپنی بنیاد کې خو آی کې بیا فرست ایئر کې مونږه آلموست کمپنی 2-3 میاشتې شوی چې مونږه سٹارټ اپ استنبول کې سلیکټ شو 100 پلس کمپنیز کې سٹارټ اپ استنبول له مونږه لاړو بیا مونږه 50 ټاپ 50 سٹارټ اپس کې راغو بیا ټاپ 30 کې راغو بیا ټاپ 15 ته راغو سٹارټ اپ استنبول فائنل کې ما وکړو زه واحد کس د پاکستان نه چې 7 ټیمونه تللو د پاکستان نه او زه د کې پی نه واحد ینګیسټ کس هم د اغون کانفرنس کې زه ینګیسټ کس هم چې څوک فائنل ته رسیدو فائنل کې ما پیچ کړو او ما پاکستان ریپرزینټ کړو نو اوورال دا زما بیسیک سټوري او سيناریو چې کم مال یو کیک سٹارټ ملاو شو دی ګډ بالکل بابر ماته یاد دی ترکی ته ایگزیکټلی تلی مونږ چکرواله دا مزه هم چې ما سره هغه ټایم د سپورټ ایسو کم نو زه आवाज وم زما هغه ټایم ایج 16 کالو مزه هغه ټایم نو ما سره داسې ګایډنس لپاره څوک نو ما مقصد به کنوینس کړو چې تاسو ما سره ځئ او دی تلی و کافی ما ته بوست ملاو شو ډیر مزدار بالکل بابر استاد خبره بالکل صحیح ده زمون خلک چې کم دی دا ایتیکل هیکینګ شو کنه دی ته په دې نظر ګور چې بس دا به یوران غونډې کس یا بناستي او ډزو بس کله به یو شی کوي کله بل شی خو دې ته چې په بل انګل تو ګوري کنه نو په دنیا کې د خدای بل کمپنیان دي چې روزانه په هیکینګ اټمپټس کیږي وای دا غواړي چې موږ دي سکیور شو چې زمونږ دا سیستم سکیور شي یو بانک دی یو ایرلاین دی یو د بس سرویسز کمپنی دا غي ټیکټ خلک فری کې اخلي نو دا بسنګ سکیور کو دی لپاره د ایتیکل هیکینګ ضرورت دی اوس په بابر لک شانت کې بریفلی موږ ته وای چې را ایتیکل هیکینګ څه شی دا نورمال هیکینګ نه ولې ډیفرنٹ دی ها نو نورمال هیکینګ څنګه تاسو ویل چې میډیا او د دې سيزونو وجه یا د اٹیکس د وجه نه ډیفرنٹ پرسپیکټیو جوړ شوی د خلکو دماغونو کې چې را د دې دا شان دي لګ نیگیټیو امپیکټ دی نو فور دیٹ ریزن شروع کې به هیکینګ از ان هیکینګ پچ کې دوه خلکو ته هم د دې هیکینګ باره کې پتا و نو بیا دا سه ټایم راغی چې را دې نیډ فیل چې را د هیکینګ برو کیسو دا به د دې بسی نه دا لپاره ایتیکل هیکینګ راغی چې یو هاف د پرمیشن تاسو ته یو ګرانټ ملاو شوی د سیستم ایکسس کولو د دې ټیسټ کولو دی باندې یو هیکینګ اټمپټ کولو څنګه تاسو ته د کمپنی مونږه الاو کوي چې تاسو اٹیک وکړي او ایتیکلی مونږ ته ریپورت کې ډیسکلوز کې ماته تاسو نو دې ته وی ایتیکل هیکینګ نو ایتیکل هیکینګ کې زموږ چې کوم د کنسلټنسیز دي سرویسز دي د کمپنیانې د سایبر سکیورټي نو دې د شان کمپنیز اپروچ کوي یا کمپنیز دوی اپروچ کوي چې تاسو ایتیکلی زموږ سیستم بریچ کوي ایتیکلی زموږ سیستم هیک کوي ایتیکلی یو اٹیک کوي خو د ایتیکل مطلب اوورال دا چې ته ماته ډیسکلوز کې یو اګریمنٹ ما سره کې یو ګرانټ وکي یو ان ډی اے بسان کې یو نون ډیسکلوزر اګریمنٹ بسان کې چې وات ایور یو ویل بی ډوینګ هغه به ماته وي نون ډیسکلوزر اګریمنٹ هم دا چې یار ته څه ډاټا بس کم ډاټا تا راځي ود ان اٹیک یو اٹیک تا ریلیونٹ یا او شي یا سکسسفل شي ایو جن تا سم ډیسکلوزر راځي څه ډاټا راځي نو ته ماته وي او دا اٹیک به تاسو سره ډیسکس کین نو دا شان دی ساينینګ کیږي یو پروسس وی د ایتکس فالو کیږي نو هغه ته ایتیکل هیکینګ وی او دا د دې ون پروسس دی ټیک که اوس زموږ زیات تر دا ینګسټر کم چې دا یوټیوب چینل ګوري او دا کوېسچن هم کړی دی چې که موږ دا از د کول غواړو نو زموږ سټارټ په د کم ځای نه وي ها ډېر زبردست کوېسچن زه تقریبا زه تاسو ته څنګه وایم زه ما سکول نه دا لرنینګ شروع کړو نو زه تقریبا زه 10 کلاس کې وم چې ما ته لومبه انویټیشن ملاو شو د فاست یونیورسيټي نه نو دا زما لومبه سیشن زه 10 کلاس کې ما تقریبا د بیچلرز او ماسترز ول سټوډنټس ته ما په دې باره کې ټریننګز ورکول نو پېښور کې هغه ټایم ټریننګ انسټیټیوټس نو خبره دې تر اولم چې لکه اوس که یوت دې ټایم دې ته بیریر جوړی چې سوکشتنه یا دې ته بیریر جوړی چې دا ما ته سوک نو دا اس دې ټایم کرنټلی 2021 کې دا سه فزول خبري زبردست وي ځکه چې ټایم ویسٹ دومره ټایم ویسٹ تاسو وکړو نو نن سبا ټایم کې دا ایس دغه دی نو هغه ټایم کې ما دا بیسیک چیزونه کول ځکه چې هغه ټایم سنو اوستا
نو بیسیک شیزونه دی کې تاسو مین کنسپچوال چې تاسو لوجیکل دماغ کار کوي کنه یو خو یو سیس باندې پوهېدل یو د هغې لوجیک باندې پوهېدل یو سیسټم مونږ ته پته ده کمپیوټر کار کوي نیټ کار کوي بیکګراؤنډ کې د سره روان دي تاسو ویډیو مونږ چې کوم ټیلیکاسټ کوو دا ویډیو څنګه کوي دې بهشاره ټیکنالوژي سیده دا یو لوجیک غواړي دا لوجیک چې کلیر نو یو هاف ا ګډ کیک سٹارټ چې تیار ته ایتیکل هیکینګ شروع خو بالکل بیسکس والا خلکو لپاره ما د بزنس سټوډنټس کتلی چې هغه هیکینګ سایت ته راغلي دي ما د سیول انجینیرینګ خلک کتلی دي چې هغه دې ته راغلي دي مین کوېسچن دا دی چې ستا پیشن شته مین کوېسچن دا دی چې ته سونه هنګر سونه هنګري سونه تو تاکي هغه لوګه سونه دی از د کولو ما چې سونه خلک کتلی دي خلک لوګه دی ته وایي چې زه وای فای هیک کوم لوګه دی ته وایي چې فیسبوک اکاونټ هیک کوم بالکل دا لوګه نه ده ستا یو ګول پکار دی څنګه چې ما تاسو زما یو ګول هغه ټایم کې بینکس هیک شوي هغه ټایم کې پاکستاني ډېر بینکس هیک شوي کمپنیز هیک شوي ډاټا لیکینګ به ډېر زیات کېدو زما یو پیشن چې دا لیکینګ کېږي نو دا روکول لپاره پاکستان کې مې بي څوک شته نه انټیټیز نشته فورس دونه غټ نه ده ایتیکل هیکرز نو دا زما یو ایشو نو مین کنسپټ دا چې تاسو بیسکس کلیئر لوجیک هم کلیئر هغې نه علاوه تاسو بیسک اف پروګرامینګ basic of programming زکه چې if you know how to create then you will know how to destroy چې بلډینګ ته ماته نو ته به هغې ویک پوینټس پیدا کړي او ویک پوینټس پتا الله پته یې کته یو بلډینګ جوړ کړي نو مین کنسپټ بدای چې تاسو لکه شان دی ویب ډیولپمنٹ ویب اپلیکیشن ډیولپمنٹ سایت ته لکه شان دی راشي لک بیسک د ډیسکټاپ د اپلیکیشن سافټویر ډیولپمنٹ سایت ته بیسک وکړي لګ تاسو بیسک کلیر شي یو سو اپلیکیشنز جوړ کړي هغه اپلیکیشنز داسې جوړ کړي چې تاسو ډاټا انټری کولای شئ س فیلډز وی سمال اپلیکیشن یو وړو کې پرابلم بار سولوشن جوړ کړي او اٹیکنګ ویکټرز په هغې باندې اپلای کړئ خپل ایپس باندې نو سایډ بای سایډ تاسو ایپ ډیولپمنٹ زده کوئ سایډ بای سایډ تاسو یو څو بکس چې زه به ایون ودن ډسکرپشن به زه منشن هم کوم هغه بکس تاسو فالو کوئ چې بالکل داسې ووایي چې اے بي سی ښیي اے بي سی ښیي د هیکینګ نو تاسو خپل ایپس جوړوئ ایپس کې ودای تاسو ته پته لګي چې یو پروګرامر غلطي څه کوي یو کمپنی نه غلطي څه کېدی شي کم فیلډ کې غلطي کېدی شي کم پیرامیټر کې غلطي کېدی شي آیا دا د سافټویر ډیزاین ایشو ده که دا پروګرامینګ ایشو ده نو ایپ ډیولپمنټ مې تاسو یو پرسپیکټیو میلاو شي چې د ډیولپر څه پرسپیکټیو ده او بکس نه تاسو دا میلاو شي چې اټیکنګ ویکټر څه دی نو که خپل اپلیکیشن تاسو ټارګیټ کوئ نو هغه تاسو سکیور کوئ هم دا که تاسو د پروګرامینګ نالج جوړ شوي تر هغې پورې نو اوورال کنسپټ دا د بیسک کیک سٹارټ بالکل ایزی بکس بلاړې دي یوټیوب چینلز ډک دي ایون په اردو کې ویډیوز شته دی لکه ما دومره هم کتلي دي انګلیش خو لا اوس هغه بیریر هم نه دی چې زموږ انګلیش بیریر دی اردو کې شته آی تھنک چې پښتو کې هم درته میلاو شي اکیډمي شته خو بیټر ټو کیک سٹارټ انډیویجولی په خپله سٹارټ وکړئ هغې کې به دی چې په خپله به تاسو ځان سره به جنګېږئ نه به پوهېږئ دوباره به لرنینګ کوئ ځکه چې که انسټیټیوټس ته ځئ نو یو ګیپ به جوړ شي او یو فکسډ ځای کې به یې کوېسچن به تاسو بهر نه شئ وړی خپل دی چې لږ سړی ټینشن ډېر علي خو لرنینګ هم هغې سره لږ شان زیات صحیح بابرک اوس یو کس دی هغه ایتیکل هیکینګ سٹارټ کو هغه ټکه بوکه زدم کو کله خپل سیستم هیک کی کله د بل چا هیک کی کله خپل آی ډی لاټ شي ان سو ان سن سی زده کل دته کله داسې فیل کیږي چې I am capable of doing something and I want to earn from ethical hacking زبا دینه پیسې څنګه ګټمه یا هغه کم ځایان دي چې هغې نه دی ګټ لکه زمونږ زور سوي لاټه تړک چاله فیسبوک آی ډي هیک که چاله جیمیل هیک که چاله پی سی هیک که چاته کی لاګر انسټال کا خو دا خو لکه وخت ضایع کول دي که نه نو دی به د ایتیکل هیکینګ دا ایز ا پروفیشن څنګه استعمالوي چې ګټه ترې وکړي او کم ځای نه دی هغه کولی شي څه قسمه باونټي وغیره میلاویږي اینډ سو آن ها ډېر زبردست دا مین اټریکشن پوینټ دا دی نو مین څنګه زم چې ما سکول کې سٹارټ اغشته نو سکول کې هم اټریکشن پوینټ دا چې تاسو څنګه زم لکه سکول سټوډنټ لپاره دا هم فیسینیټینګ دی چې هغه یو نوم منشن شي په یو دومره غټ کمپنۍ کې او که هغې نوم سره تا ته پیسې میلاویږي نو د کې هم څه بده نشته نو مین اټریکشن پوینټ دی دا دې ته وایي بګ باونټیز پروګرامز بګ باونټي پروګرامز کې غټې غټې کمپنیانې هغې وایي ټیک د موږ سره خپل کسان شته د هغې خپل سیکیورټي ټیمز دا نه چې هغې سره لکه څه شته نه یا ګروپ نشته یا کسان نشته هغې وایي چې یاره ډفرنټ کسان د هر ځکه اکثر زه د لاجیک خبره دوباره ذکر کوم چې لاجیک دې کې ډېر ضروري شی دی کمپنیز ښه ویل اکوپډ کسان ښه ویل ټرینډ کسان کمپنیانو سره کار کوي خو هغې وایي چې یاره د یو کراوډ دې راشي او مونږ دې هیک کړي ځکه چې هر کراوډ کې به د هر یو کس ډفرنټ اپروچ وي د هیکینګ یا د یو اټیک نو هغې کې مین کنسپټ دا دی نو دې ته وایي بګ باونټي پروګرام بګ باونټي پروګرام چې کمپنیز تاسو انوایټ کوي ایتیکل هیکرز انډیویجوال سیکیورټي ریسرچرز چې یاره تاسو راشي زموږ اپلیکیشن باندې یو داسې قسمه ریسرچ وکړئ چې هغې کې تاسو ورنبیلټیز فایند کړئ ورنبیلټیز فایند کړئ مونږ ته ریپورټ کړئ مونږ به د هغې سیویریټي او د هغې چې کوم ایشوز دي هغې امپیکټس ونه په یوزرز باندې په د اپلیکیشن سیکیورټي باندې جوړېږي عمره به مونږ تاسو ته
پیمنٹ کوو یا وٹ ایور از د بونس اور د باونټي. نو دا مین کنسپټ دی. د بګ باونټي پروګرامز وي د دې خپل پلیټفارمز دي. یو پلیټفارم دی هیکر ون، بل دی بګ کراود، دا شان دی انټیګریټي یو دی، دا شان دی دا یو څو پروګرام پلیټفارم دی دی باندې کمپنیز رجسټر کوي. نو که تاسو لږ شان دی هم بیسکس زده کړ، لاړ شئ هیکر ون باندې، لاړ شئ بګ کراود باندې ساين اپ کوي، اکاونټ جوړ کړئ، کمپنیز یو غټ لیست دی، کمپنیز کولاو کوي، دا غي سکوپ وګوري چې هغه یاره څه منشن کړي چې موږ تاسو کم شیزونه ټیسټ کولای شو. کولاو کوي خپل سکل ځای باندې ټیسټ کوي. او شو ډیره خبره ریپورټ کوي. که ډوپلیکیټ شو، ډوپلیکیټ مین چې هغه مخکې چا ریپورټ کړی دی، یو ار ناٹ د فرست ون. نو دا شي ایشوز مراتلی شي. خو بګ باونټي پلیټفارمز ډیر زیات ضروری دي. دین علاوه د کمپنی زیاتره خپل پرایویټ پروګرامز هم وي، هغه په دې بګ باونټي پلیټفارمز باندې منشن نه وي. نو که تاسو نورمال یو کمپنی باندې ایشو فایند کوو، ډیر ویل نون کمپنی، ښه کمپنی، یوزرز بیسیکلی سپورټ ته ایمیل وکړي چې ما دا شان ایشو فایند کړی ده. لکه ضروري نه شروع کې تاسو پیسو لکارو کې، دا زما مین ګول. شروع کې تاسو صرف خپل یو اکنالجمنٹ لکارو کې چې رقم تاسو کار ریپورټ کو هغه شاده اکنالج شو. ضروري نه تاسو نوم لشي. اکنالج مین تاسو او که اشاته ایکسپټ شو فکس شو، دیټس ګډ فور یو چې تاسو ریپورټ کاغه یو کمپنی سیریس واغښتو. نو هر یو کمپنی ته یو ښه کمپنی چې کوم یو ویلیو وي، هغه تاسو ایشو فایند کوي، سیویریټي هاي وي، دا ډاټا لیک کیدی شي، یوزر ته نقصان رسیدي شي، هغه تاسو سپورټ ته ایمیل کولای شي. که د سکیورټي ایمیل وي، یو سکیورټي پیج وي نورمالي کمپنی سره، آی کی ایمیل منشن security@company domain وي، ایته میل کولای شي. نو دا بګ باونټي پلیټفارمز دا د مین ضروری دي. تاسو بګ هانټینګ کولای شي او خپل سکلز استعمال کولای شي فاینانشل گروث لپاره. ټیک شو. بابر اوس د ایتیکل هیکینګ چې کوم دی دا خو ډېر غټ فیلډ دی که نه، دی کې د هارډویر انوالومنټ هم شته، د موبایل د ټریسنګ شو، د موبایل او ټي پی بایپاسنګ شو، د ویب سافټویر راغو، بیا په سافټویر کې موږ سره ویب سایټ دی، موږ سره سوشل میډیا ده، موږ سره ایمیلز دي، موږ سره داسې قسمه څیزونه. کوم سیز کې زیاتر موږ به ووایو چې یاره هغه شته اسان دی یا هغه د هغې سکوپ زیات دی؟ آیا دا ویب سایټ دی؟ نن سبا د هارډویر هم ډېر زیات حساب کتاب راغی دی. کوم کې ډېر زیات دغه دی لکه زیاتر خلک هغې ته اپروچ کوي؟ مین دی کنه سبا چې کنسپټ هغه د اپلیکیشنز دی. اپلیکیشنز کنسپټ ځکه زم دا سمونه زه آسان دی. کنسپټ ځکه عام شوی دی چې لکه اوس هر یو سیز اپلیکیشن سایت ته راغی. کو مونږ وګورو نو مخکې مونږ ټیکسي له بهر تلو، اوس ټیکسي څه په هارډویر کې نه دی، اوس ټیکسي په اپ باندې دی، په ویب سایټ باندې دی. کریم واچوه، اپ واچوه، دا شانې که ته میل کې نو میل څه خط نه دی، اوس اپ دی. اپ انسټال کا، اپ آنلاین کولاو کا. نو دی کې کنسپټ د ویب سایټس نه دی، دی کې دوه ډیفرنس دي. ویب سایټس نه دی، د ویب اپلیکیشنز دی، د موبایل اپلیکیشن دی. موبایل اپلیکیشن مینس چې ویب اپلیکیشن مینس یو ویب سایټ دی هغه فنکشن کوي، هغه کې څه فیچرز دي، هغه کې څه ایریاز دي چې هغه ته ایکسپلور کولی شي، هغې نه ته خپل څه استعمال اپلیکیشن پې کولی شي، خپل یو ایشو پې سالو کولی شي، پرابلم ریزالوینګ دی، هغه سوشل میډیا دغه کې دی. او بل ایشو دا ده چې کوم د کمپنی فیزینګ دی نن سبا، که نه کوم د کمپنی فیسز دي نن سبا، هغه یو کمپنی فزیکل افیس نه دی، هغه یو ویب سایټ دی. نو ویب سایټ په تھرو یو کمپنی ځان ریپرزینټ کوي، یو ویب اپلیکیشن یو موبایل اپلیکیشن په تھرو کمپنی ځان ریپرزینټ کوي. نو دا یو ډېر ښه اټیکینګ ویکټر دی د هیکرز لپاره. نو هیکرز لپاره مین بیا ګول دا شي چې یو ویب سایټ زه ونیسم، هغې کې به ډاټا ماته میلاو شي. یو ویب سایټ زه ونیسم، هغه زه ډیفیس کم، هیک کم، نو کمپنی به ډېره زیاته پبلیکلی ډیفیم شي، هغه ته به ډېر زیات نقصان میلاو شي، یوزرز به ټرسټ نه کوي هغه باندې. یار دا ویب سایټ خو هیک کېږي، دی که زموږ کریډټ کارډ ډاټا دی، که زموږ د یوزرز ډاټا دی، که زما خپله ډاټا دی، که زما ایمیلز دي، دی که میسیجز دي، زما پرایویټ ډاټا ده پکې زما. نو یو کمپنی ته داسې نقصان رسي. نو مین اټریکشن پوینټ نن سبا چې کوم دی، هاټ ایریاز چې ورته موږ وایو، نو هغه ویب اپلیکیشن دی. سیکنډري ورپسې موبایل اپلیکیشن، ځکه چې نن سبا ډېر په زیات په راکټ باندې دی، ځکه چې یو کس سره دا ټایم نه چې هغه لیپټاپ کولاو کړي، یو کس سره دا ټایم شته چې هغه موبایل کې شی چک کړي. نو ډېر په تیزۍ سره دا مارکیټ گروث کوي. د اپلیکیشن پینیټریشن ټیسټینګ ورته وایي، ورنبیلیټي اسسمنټ ورته وایي. بیا دی کې نن سبا یو بل فیلډ دی چې هغې ته وایي فورنزکس. فورنزکس کې نارملي یا انسیډنټس ریسپانس کې دا چې یو کمپني الډي هیک شوې ده، اوس به د هغې دپاره څه کوي چې هغه الډي هیک شوې ده، هغه بیریر نه دی چې ته اوس هغه څه کوې ورکې، بیریر دا دی چې دا هیک شوې څنګه ده. نو دا شان مین کنسپچوال د دې چې کوم نن سبا گروث پوینټس یا هاټ ایریاز دي، هغه اپلیکیشن پوینټ اف ویو ده. آی او ټي سایټ ته چې موږ راځو، انټرنیټ اف تھنګ یا هارډویر سایټ ته، نو هغه هم ډېر زیات کیچي دی. نن سبا فونز دپاره ډېر ښه سکیورټي گروث دی نن سبا ډېر زیات. خو
لرنرز لپاره بګنرز لپاره سٹارټینګ پوینټ اپلیکیشنز دی آی کې دوه راځي ویب راځي موبایل راځي کلاود راځي اي پی آیز راځي دا ډېر هاټ ایریاز دي نن سبا ها بابر زه زیاتره په دې چینل باندې موږ د ویب خبره ترې کوو کنه نو زیاتره پوسیبিলিټي دا چې د ویب سایټ ریلیټډ کسان به ګوري هغه خلک کم چې ویب سایټ جوړي نو په ویب سایټ کې هغه کم ویک پوینټس دي چې هغه د هغه په کار دي لکه کیپ ان مایند چې کله یو ویب سایټ جوړي آیا دا هوسټینګ دا په لاګین پروسس مسلې سکرپټ کې مسلې کم داسې بیسک سیزونه دي چې دا غي د خیال اخو صحیح ده لکه د یوټیوب او د هغه په شانته کې ویب سایټ هي کی کنه خو لکه یو نارمل یو عام کس لا یو سټوډنټ لا یا یو بیګنر لا چې هغه ویب سایټ جوړي څه قسمه تدابیر غلا اشتل پکار دی ویب سایټ جوړولو کې ان اورډر ټو سکیور د کې ګوره مین کنسپټ دی چې د هیکر دا ډیر د ته وی ریکوننسنس کې دی چې تاسو یو ټارګټ ریکون کوئ دا غیر لپاره نو ډیټیلز یو انفارمیشن اخلي نو مین ذات در ډیپند کوي اوس که یو ویب سایټ کسٹملی ډیولپډ دی کې فیچرز دي نو کې هر یو فیچر ټارګټ کیدی شي یو فیچر آی کې تاسو لوجیکلی نن سبا بیټینګ دی نن سبا اوس هغه ټایم هم لاړو زه ویم چې یاره سکینر کې وتا سایټ واچول یا سکینر لایسنس پتا واغښتو I can site scan ko and you are done here the your vulnerability home find نشو هغه شان د ماشین لرنینګ هغه شان artificial intelligence integrations نشته دي سکینرز کې چې کم دماغ کې دي کم لوجیک دی لوجیک یو سیستم لوجیک نشي جوړول سمپل از دیٹ اگر تاسو لوجیک ورکې او څنګه چې دماغ لوجیک جوړي یا څنګه چې یو اپلیکیشن ریویو ته کې هغه څنګه لوجیک جوړي هغه سکینر نشي جوړول نو نورمالي چې کوم مونږ نن سبا چې کوم اسسمنټس کوو چې کوم مونږ ټیسټینګ کوو د کلاینټس لپاره आई के मेन دی چې ډیولپرز نه کافي ډیولپر ویب سایټ د ایز ا ویب سایټ ګوري هغه ایت فرام د بزنس پرسپیکټیو ایت سوچ نه کوي بالکل چیرې د بزنس لکه تاسو ته وځي دا وایي چې بالکل بیسیک فیچر به ته لکه فار ایگزامپل یو فیلډ دی دا کی تاسو نوم اچوي نو شاته ډیولپر دا نه ګوري چې دا فیلډ بس ټیک شو نوم به کې واچي حالانکه هغه سیم فیلډ کاغه تا پری خو اوپن چیرې دا فیلډ بس دیټس ا فیلډ آی کی نوم بکاس یوزر وای کی فیلډ اچي हैकर भाई की फील्ड ना चाहिए हैकर भाई की स्क्रिप्ट आ चाहिए हैकर भाई के जावास्क्रिप्ट यो स्क्रिप्ट आ चाहिए हैकर भाई की यो पेलोड वा चाहिए अगर पेलोड ता सर बैक एंड मान एग्जीक्यूट्स दाशा ता सो रीसेंट एग्जांपल दर कम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म मो से क्लाइंट बांधी कॉन्टैक्ट अस फॉर्म और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म आई की जम पेलोड वा चला बैक एंड मान एग्जीक्यूट्स वा पेलोड ना ये मुंग द एडमिन कुकीज राकल जगह चे कॉन्टैक्ट अस डिटेल वसो गुरगुर ज बिजनेस लॉजिक खबर कोन च द बिजनेस लॉजिक से बिजनेस लॉजिक साइड नो ज्यादा सब सोच कोम जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म दे नो कॉन्टैक्ट अस वाला डिटेल वसो ګوري او एडमिन ګوري نو چې एडमिन ګوري نو چې سم دی کې اچو ما به एडमिन ګوري زه ته پیلوډ واچو ما پیلوډ به एडमिन سره ایگزیکیوټ کی بالکل نو موږ پیلوډ واچل एडमिन سایت ته ایگزیکیوټ شو موږ د एडमिन کوکیز ملاو کوکیز موږ خپل یوزر سیشن کې واچول موږ एडमिन ته چینج نو سم هاو دیر ار ا لوټ اف لوپس چې کوم د ډیولپر سایډ نه یا ډیولپمنٹ سایډ نه بریچ هغه د لوجیک کې دی شي هغه د پروګرامینګ کې دی شي هغه د یو ډیزاین ایشو کې دی شي هغه یو بگ کې دی شي هغه یو سی ام اس کې دی شي هغه اپډیټډ نه دی هغه یو پلګین کې دی شي هغه اپډیټډ نه دی هغه یو سیستم کې دی شي هغه اپګریډډ نه دی نو ډیفرنٹ فیکٹرز دي کې اوس فور ایگزامپل تاسو خپل ویب سایټ خسه کې ورکو خو کوم سرور باندې پروت هغه ورنبل بالکل بالکل ډیر اسپیکټس دي کې چې هغه ټیک کیر بګاری صحیح بابر اټس مور دین انف مونږ زیات تر سیزونه ډیسکس کړل دا چې په دې ډیسکشن شروع شي نو سړی ټول شپه لګیاوي پی ان شاء الله ګورو فیوچر کې چته لایف سیشن مرین شو غو کو خپل سایډ نه پکې سایډ کې کنکلوژن نوټس پکې چې کنکلوژن اډ کوم یس بالکل کنکلوژنلی زما مین لاست سټیټمنټس دای چې لرنینګ لپاره ریسورسز اویلیبل دي ایون چې تاسو یوټیوب باندې یا ای بکس لپاره سرچ وکړئ نو هم تاسو ته ملاوي شي سیکنډلی پروګرامینګ لشان سړی امپروو کی خپل اوورال اغه نه پسته لشان دی راځي زم چې د لوجیک وډ بی چې فرست کریټ دین هاو ټو ډسټروي نو کریشن لشان از د کوي لګ ویب ډیولپمنٹ سایډ تر شي واړه اپس جوړ کوي ویب کې واړه موبایل اپلیکیشن جوړ کوي داغه ټیسټینګ کوي داغه اسسمنټس کوي نو دا به ډېر ښه اپروچ وي تاسو چې لرنینګ لپاره او مین ګول دا چې لرنینګ سره بګ هانټینګ کوي بګ هانټینګ او تاسو یو ارنینګ هم ملاوي یو انکریجمنٹ به هم وي چې رسل لرنینګ یا سه اپلای تاسو کوي سه امپلیمنټیشن کوي داغه سه بیک اپ یا سه بیک فایر هم کوي دیټس اٹ صحیح ډیره مهرباني بابره د ټایم راکولو زه به کوشش کوم چې
مختلف لکه موږ سره په مرګرو کې په خپل سرکل کې داسې تکړه کسان شته که نه چې هغوی په مختلفو شعبو کې تکړه دي. لکه صحیح ده، لکه زه به اوس په ویب کې کار کوم یا زه به په مارکیټینګ کې کار کوم، خو زموږ د هیکینګ هغه کنسپټ نه دی کوم چې د بابر دی. بیا به داسې زموږ ملګري وي چې یاره د هغوی به په هیکینګ کې دومره هغه وي خو د دوی په بل شیز کې دومره رجحان نه وي یا دومره ایکسپیرینس نه وي که نه. نو زه به کوشش کوم انشاءالله ټایم بای ټایم به مونږ خلک راغواړو. کېدای شي تاسو ډېر ملګري موږ سره په فیسبوک باندې اډ هم یئ او زموږ سرکل د پته ده چې دا پلان کې کس موږ پیژنو، ډنګړی کس موږ پیژنو. نو که تاسو غواړئ چې یاره فیوچر کې موږ داسې سیریز کې ځان سره څوک راغواړو نو هغه ماته په کمنټس کې ولیکئ. زه اوس کوشش کوم که نه چې د یوټیوب دا ویډیوز نه دي دا ډیپینډنټ نه تش ویب سایټ ډیولپمنټ ته یا نور داسې څیزونو ته، دا ډایورس کوو چې د مختلفو خلکو مختلف څیزونه پکار. اوس په کېدای شي زموږ په دې سبسکرایبر کې داسې کسان چې د هغوی ایتیکل هیکینګ ته پام دی چې یاره زه داسې شي هغه ته مسلې دي، هرډلز دي، ورته نه لګي ورته پته کوم ځای نه سټارټ واخلم، څو کم څو نه کم، بزنس پوینټ اف ویو سره به دې نه پیسې څنګه کړم اینډ سو آن. نو دغه قسمه څیزونه به مونږ په دې څیزونو کې هغه کې په دې ویډیوګانو کې ډسکس کوو. که څه کوېسچن مې نو په کمنټس کې ماته ولیکئ. والسلام.